نسیم شاه چې د مریم نواز خلاف کوم ټویټ کړو نو اوس کچره دغه ټویټ په نسیم شاه باندې ثابت شو چې او دا ټویټ نسیم شاه کړی دی نو نسیم شاه ته پاکستان کرکټ بورډ څه سزا ورکړي ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم نسیم شاه کیریئر ته خطر جوړه ده او مریم نواز یو داسې ښځه ده کچری دی له پته ولګی چې او دا ټویټ را پسې واقعي نسیم شاه کړی دی نو دا مریم نواز باندې نسیم شاه دا ټول کیریئر لوړ تیر کی د نسیم شاه نوم او نشان به بیخي د پاکستان ټیم نه ختم کیو نسیم شاه سکه چې نور کم روریان دي عبید شاه او ابل روډ چې کم دی حنین شاه نو کې دې شي دا غي کیریئر او پاغي باندې د پاکستان د ټیم دروازې بند کی لکه دا داسې خلک تیرورنو اوس ابل ورځ د پی اس ال چې کله ډومبنه میچ نه کې محسن نقوی مریم نواز هم راوسته وسره د پیملای رورا سره د فرندز اینڈ فیملی چې ډیر ګڼ تعداد کې خلک راغلي او په وی آی پی چې کم رومز دی هغه کې ناستو میچ کتلو نو هغه ټایم چې سټه مریم نواز ګراوند ته راکوشو نو هغه ټایم د نسیم شاه د اکاونټ نه ټویټ شو چې د ملکه مریم نواز حواله سره چې دا ولې تاسو د دومره غټ پروتوکول لکه د خاپیرای غونته پروتوکول لکه د کوین غونته پروتوکول د شهادتګۍ غونته پروتوکول دی له تاسو ولې ورکوي لکه داسې یو ټویټ چې بیا زر ډیلیټ هم شو نو بیا پاکستان کرکټ بورډ نسیم شاه ته شوکاز نوټس جاری کو شوکاز نوټس دی لویل کیږي چې اوس په پاکستان کرکټ بورډ ته نسیم شاه ورزي ورلبوي چې دا ما نه دی کړی یا دا فلانی کړی یا ډنګړي کړی دی یا په غلطۍ شوی یا څه دی له شوکاز نوټس ویل کیږي چې دی به ریزن خي وجه به خي چې ولې داسې شوی دي ښه اوس کچري په شوکاز سسټم دی شو کوي پاکستان کرکټ بورډ په نسیم شاه ثابت کیا نسیم شاه ول خپل وچیا زمانہ په غلطۍ شوی دی یا پاکستان کرکټ بورډ په د ثابت کا نو بیا به نسیم شاه باندې څه جرمانه لګي کې د شي د 10 लाख نواله 50 लाख پورې په جرمانه ولګي 10 लाख نواله 50 लाख پورې جرمانه او یو کال یا 2 کال د پی اس ال نه بین کی او د پی اس ال نه بین کې دو سره سره کې د شي د پاکستان چې کم سنټرل کانټریکټ کې لاړی دی نسیم شاه چې کم دی د پاکستان سنټرل کانټریکټ کې لړی دی مطلب پاکستان کرکټ بورډ د هر میاشت تنخواه ورکړي نو کې دی شي د هغه سنټرل کانټریکټ نه موباسي پلس او ورلبوي چې تاسو راشه او عوامو کې معافي هم غواړه کینه یو ویډیو جوړه کایا یو ټویټ وکا او سوري وایا عوامو په مخ کې معافي غواړه چې منه دا ټویټ په غلطۍ شوی دی یا زما مطلب خیال نو یا سره لکه اپولوژي به هم کې دا بوله هم وي دینه علاوه ریسک اف لوزینګ برانډ ډیلز نسیم شاه چې کم برانډ سره ډیل شي وي د ایڈورټایزمنت لپاره یا د سپانسرشپ لپاره نو کې دې شي غم ته واغشتل شي یعنی د نسیم شاه کیریئر مکمل لوړ بدای تیر کې د مسلم لیگ نون والا یا دغه پی سی بی محسن نقوی چې کوم د محسن نقوی څوک دی خو دغه مسلم لیگ نون حامی دی دغه د اسټابلیشمنت سړی دی او سیاسي عہده ور سره هم ده او د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هم دی نو ښکارا خبره ده کچاري دا خبره په نسیم شاه باندې ثابت شوه نو نسیم شاه کیریئر ته غټه خطر ده نو الله دې چې ثابت پې نشي ځکه د پاکستان ټیم کې خو پرفارمنس کوي او کنه کوي نوجوان کلاړي دي او امیدونه به وي پیسې ګټل بغواړي نو الله دې چې دا خبره په د ثابت نشي نو دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ